وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. ام المؤمنين د مؤمنانو مور ام عبد الله دا دغه کنیه دا عائشه رضی الله عنها. عائشه دا خپل بچی نو خدا کنیه کې خدل جایز دي، بلکې سنت عمل لکه د چا بچی وي او کنه وي. عبد الله داغه خوریو دا کنیه ولا په خوري باندې کې خدل شوی د زکه چې عبد الله بن زبیر د عائشه رضی به ډیره استفاده کوله د علم پس د کولو کې. عائشه رضی الله عنها صدیقه بنت صدیق ابو بکر صدیق رضی الله عنه لور دا او نبی صلی الله علیه وسلم ته په نکاح کړه دا د 9 کال په عمر باندې واده شوی و او دا 13 کال په عمر چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وفات شو. 9 کال ته الله رسول صلی تیر کړو او دا یا کال په عمر باندې به وفات شوی دا. ابو هريره دا په جنازه کړی دا په مدینه کې او په بقیع کې به خخ شوی دا. عائشه رضی الله عنها افقه النساء وافصح النساء على الاطلاق، ټول زنانو کې فصیحه او د ټولو نزدې په امت کې، بلکې صحابه کرام غړ دي ته محتاج په علم کې. او د الله رسول نے 2200 حدیث نقل کړی دي لس د پاسه او خپل فتاوی او مسائل ډېر زیاتو امت ته ډېر زیات پیدا ور کړی دا ډېر نیک خزه او صالحه الله نه ډېر زیات یې رضلا. فقرنا فی بیوتکن آیات به چکل لستو دونه به وجړلې چې دا دالو پټه به لم دشول او سخنه دونه او سخی دونه کوله. معاویه رضی الله یو لک درهم تر علی ګری سار رمزګره پر ټول ختم کړیو. وینځو ته ویل لکه به ساتری وي کتاب ویلی وی کنه ټول د الله لپاره خرج کړ. داس انسان عبادتونه ټول شپه درېدل او علم خلقو ته بیانول او دا زنانه ده چې د رسول الله بیبي د په دنیا او آخرت دواړو. دا کوم شیعاګان روافض ظالمان چې دې به خبرې کوي چې عائشه په اور کې داو، عائشه چې دغه داش له د ګمراهۍ نسبت او تقید او کبر دا کافر دی خپل. دا زمونږ د رسول بیزتی کوي. د یسری خزه چاواله یا کنځلی او توکل دا خو دې سړي بیزتی دی وکړل. عائشه دښمنیو کې دا انسان سره دښمنیو کې دا انسان سره زما د کیسه څوک دښمنی کوي بیزتی کوي سپکاوي کوي د زما سره دښمنی کوي. نو د عائشه رضی سره دښمنی دا د محمد رسول الله سره دښمنی بلکې بر د الله سره دښمنی ده. نو دا خلک دا د الله دښمنان هم دي د رسول الله دښمنان هم دي او د امت دښمنان زمونږ هم دي. ځکه چې عائشه زمونږ مور ده، زمونږ مور ته څوک کنځري کوي اې درد بدوای نه دا زمونږ مور ته، بلکې زمونږ د مور نه د هغه عزت دی ارزت. زمونږ مور یو عامه زنانه ده. عائشه د امت مور ده، د ټول امت مور ده، د رسول الله بیبي ده. وازواجه امهاتهم د ټول مؤمنانو دي ته کنځري کول، د ټول مؤمنانو ته کنځري کول دي د وجه نه شیعه چې دي دا د الله دشمن هم دي، د رسول د ټول امت مسلمه د امت مؤمنه د غي دشمن دي. که چا شیعه ته خو قتل خیو ته وکتل نه دا بے غیرت انسان دی، خپل مور باندې غیرت نه کوي، خپل الله او رسول باندې غیرت نه کوي. دا بے غیرت دی، بلکې دا مس کافر دی. داغي په شان ته سوچ غیت ته داغي مذهب ته داغي عقیده ته خګوري. عائشه رضی الله عنها قالت دا فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ده یغزو جیشن جنگ بکی یو لخر غزا ویل کی دی شي جنگ کول د په حق کې په باطل دا په باطل جنگ دی. د کعبه مقابله بکی دا نبی صلی الله علیه وسلم د فتنو د زمانه یو خبر ورکړی چې رسته په فتنې راشي بعض خلک به اراده لري د کعبه دورانه ولو چې دا کعبه من خدمت ورانوي. لکه اوسم ډیر يهود نصارا کعبه ته بقار دی قرآن کعبه او محمد رسول الله او بیا علما د دې د وجه نه د الله د دین ژوندې دا خدمت غواړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکاوي کله کوي کله د قرآن پکاوي کوي نو د کعبه په باره کې به اراده وي کې دورانه ولو. علما وجني خلکو دې بدی ښکارا کوي د دې لپاره چې د الله دین ختم شي. دا به څوک الله تعالی د پتر يهود به نصارا به مجوس به نور کفار به څوک به خو کعبه ورانه ول غواړي او الله تعالی بل اراده نه کړی دای د ورانه ولو
واذا كانوا ببيداء من الارض کله چې دیو ډاګه تر ورسی بیدا یو میدانی علاقه ته وای دا یو بیدا چې دا په مدینه کې ده د ذوالحلیفین چې کله سره راوځي بهر دغه بیدا وای په دغه ځای کې په بعضي خلکو خصب کی خدا باغ خلک چې د مهدی خلاف براوتی مهدی رضی الله عنه چې کله بادشاہ شي داغه په خلاف کې بس خلک راوځي نو په بیدا کې باغ خصب کی هغه د مدینی بیدا ده او دا بیدا عامه ده کې دي چې د مدینی بیدا مراد وي یا د مکی والا مراد یا بل اسمه کوم مراد وي په یو لار بر روانه د کعبه د خدمولو نبی رسول الله دغه بیدا تعین نه دی کړی دا زائد څه کار کوي چې د مکی ته بنځدي وي د مکی مکرمه د خار نه سره بهر وځي نو دلته بیدا شرز مکه راځي مدینه ته جزیم شرز مکه راځي کې جدي ته جزیم شرز مکه راځي کله چې نور اطراف طرف ته سي ریاض طرف ته وزین هم شرز مکه راځي دغه زمکه کې به دا خلک څه شي یوسف به اولهم واخرهم ټول به پس مکه نه نوځي خصب بش خصب دې ته واجب پس مکه به الله داخل کې زمکه به ته وچی دی به کې نه نوځي الله تعالی به دې ختم کې د کعبه حفاظت به ته وکړي لکه څنګه چې دا برهانه حفاظت کړو قالت عائشہ فرمای ما ویل یا رسول الله کیف یخسب اولهم واخرهم دا ولنی ورستنی څنګه ټول به خصب کیږي او فيه مسواقم په دې کې به بازاري خلک وي بازاري خلک ته چې دکانونه به وي هوټلو کې بناستي ورشو کې بناستي څوک به بقالو کې ناشتي دکانونو کې بناستي دا یو غرض کو به د کعبه ورانول نه او دلته چې ازمکه ټول بزمکه نوځي او د غار سب کې نو خدي کې به د دکانداران داخله کوم نه نوځي کنه ay خدا ګنا نه دا کړي ومن ليس منهم دای تشریح دا واغه سوچ د دیونه بنئ په دې لار به څوک سره رواني لاروي وي چې چا به یو کاری د چا بل کاری گاڑی کې به څوک ناشتي هغه ریاض رواني جدید ته رواني ایسته په بزمکه نوځي دا په کې نوځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او قال يخصب باولهم واخرهم اولنی رستنی ټول بل ورته دا په پزمکه به داخلي کني کان خلک دي کې بداین دي کده چا د کعبه د دورانول اراده دا کنه ټول به کې داخلي ثم يبعثون على نياتهم بعد قیامت ورځ برا پاسول شي په خپل نیتونو کده چا اراده د کعبه دورانولو یا په دې خوشاله چې د کعبه دوران شي داغي دشمنی په ځکه وا نو د کعبه دشمنان په قیامت کې را پاسي او د الله دشمنان به او کله چا دا نیتو چې رضا دی ورانه نشي او دا چې څوک ورانی دا ظالمان دي په دنیا کې په دې باندې عذاب راشي خو لیکن دمر د چې په آخرت کې به الله دغه ظالمان سره نه حسابي نګور نه دونه ښه شه ده چې د کعبه د ورانولو اراده نه ده بلکې لکه خیر خواهی ده د کعبه لپاره قیامت کې الله د مؤمنانو بڑاره کې پاسي او چې نیت خراب دي نو بدغه کافرانو بڑاره کې برا پاسي سوال دار چې په دنیا کې الله ولې هلاکي چې ګناه کړي نه ده هلاکي جواب دا ادا ده چې دلته قاعده ده د الله پاک یو قانون دی هغه دا ده چې یو مصلحین یو صالحین مصلحین چې کله موجودي چې د ګنا نه منع کوي د ګنا مخې ته ودرېږي الله به عذاب نه راولي پاږي باندې وما كان ربك ليهلك القرى واهلها مصلحون چې اهل کې اسلامي الله تعالی پاږي باندې عذاب نه راولي اصلاح چې څوک امر بالمعروف نهي عن المنکر د ګنا مخې ته ودرېدل د څه خلک نه هلاکي نه په دنیا کې نه په آخرت کې دویم صالحین دي صالحین ته انسان نه کمل ده لیکن د ګنا نه منع نه کوي نو دا په دنیا په عذاب هلاکی ور الله تعالی سونه عدل ولا ذات ده دا انسان باندې عذاب راولي د دنیا وجدار چې دم یو ګناه کړی دا او ګناه دا ده چې د منکر نه منع نه کړي دله په کارو چې د منکرات نه منع کړي وي د دې منکر ولا خاله نه راځي د دین وړاندې تکتیدل نو د منکر کارو کنه الله ولا سزا ورکړي چې د دنیا عذاب به راوست هغه په دې منکر کې شامل نه دي په دې نور منکراتو کې په دې وجه باندې نیت یې خده نو د اخرت اجر الله ولا ورکړي قیامت کې الله مؤمنان سره پاسي نو صالحین خلق هلاکیږي کته نیک سره مې کنه او چې ګناونه کله علاقه کې عام شول او تمنه نه کې منکرات باندې رد نه کې نو الله پاک به تاسو سره کوي او د اخرت په لحاظ باندې اجر درکې دلته دې پر راوړو چې نیت دونه ښه شه ده چې تا صحیح نیت وکړه کنه د کعبه د جوړولو نیت دی وکړه نه د ورانولو نو قیامت کې الله تعالی په دې جنت ته بوزي د مؤمنانو په ډله کې په دې نیت حساب وي اگر هیڅ هم دې نه دی کړی خو اراده دی خوا نیت دې سيو او د دې بازي کسانو با کعبه ورانم نکی خو نیت به خرابې چې رښت ورانه شي خبي نو په دغه نیت باندې الله راونی شي ځکه د مؤمن په قتل څو خوشالي کې چې پرې چې وجلې شي پرې چې ونی ولې شي جیل د بوتلې شي نو تبا په ګناه کې داغه شاسره شامل سوچ قاتل او کته د مؤمن په قتل باندې داغه په جیل داغه په تکلیف خفوي
الله سبحانه وتعالى وتعالى په اجر درکې نیت سنو چت شه حدیث کې نور فائدې هغه دای دي چې نبی صلی الله علیه وسلم اخبار بالغیب ورکړ د غیب خبري ورکړ دا په طریقه د وحی باندې چې دا برسته کې د فتنو په زمانه کې دیم غزا چې دا نیک او بد دواړو توای د کعبه دشمنان ډیر دي دا د ورانولو کوشش وکړي بل دار چې په امت کې به خصب مرাজি څخه خلق به پسمک الله داخلي بل د عائشہ رضی الله عنها فضیلت چې هغه دونه خيار ده د تاسو کې چې رسول الله یو شری ګنا نه کړی څنګه داخل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي چې نه دی به داخلي کې ځکه چې دی ګناګار دي کنه ګناي دادا چې د منکر نه منع نه کوي نو د نیت فضیلت هم پکې راغی چې نیت درخه شه ده چې کني سره وي د دې حدیث نه دا فائدہ معلومه شوله چې من کثر سواد قوم فی المعصیه مختارا فالعقوبه تلحقه کچا د قوم ډله ډیره کړله په ګناه کې وسمرګری شو او په خپل اختیار باندې دلبم الله تعالی سزا ورکړي د دې وجه د ګناګارو سره د ورانکارو سره مرګري کېدل نه دی پکار نو په دې حدیث کې تحذير د مصاحبت اهل الظلم والعصات ظالمانو نافرمانو سره موږ مرګري کېږي دای د مجلس زر زر جدا کېږي ول جدال د سنې کتابونه عذاب رانش او هر عمل په نیت باندې دی نو دا فائدہ به کړو تعالی د مجرمانو حاکم مکینا او په جرم کې سم مرګري کېږي او دای په عمل باندې رضا کېږي هم درې خبرې دي خالب مورده او سمرګری کېږي هم او دای په عمل باندې رضا کېږي من خلاص وشي او چې سره د مجرمانو خوا کې وسی نو هم سزا بدته ملوي اگر کې اراده نشي یا د مجرمان سره جرم کې مرګري شي به مجرم شي او یاد ده چې دای په عمل باندې راضي شي نبی هم دای سره حسابي سوچ د مجرم په عمل راضي وي الله تعالی به دای سره حسابي د دنیا عذاب عام ده او مؤمنانو کافرانو ټول راضي او د آخرت عذاب صرف په کافرانو ده والعیاذ بالله نیت دې رشد شه دې حدیث موږ ته دا دعوت راکو وبالله تعالی التوفیق